د ده نه اغلا کوله نو په هسپتال کې موږ د غلو نه پاتې نه شو چې هسپتال ته غل راغلی دی او د ډېر سپورټ دغه ټیم کې څوک نو زوی دی نو 11 بجې ویل شو نو زوی د سره څوک نو دا کنه علاقه نو دلته یو مریض سره بیلګو کنه وکړه هغه په آواز وکړو نفخان شیرخو یو داسې شخصیت دی چې د هر چا آواز اوچتوي حکومت ته سپورټ کوي او د کلي نورې مسلې که راشي سیلابونه راشي زلزلې راشي د دې پکې اوله زیر وي او د خلکو نه تپوسونه کوي دا کلي کې دا رواج چې کوم سړي به واده وکړو په 3 ورځې پس مسخر کړه لوګډی لته هغه هم چې واده وکړ اسخر هغه په ځای اسخر زه بوتلم روټۍ را باندې وخوړه بیا دا چې د پردې خبرې وکړې چې راتلم ما ته وایي ته پوه شوې بیا به زه بیا پوه کړم بېخبر شو ګرانو کتونکو میراوس تنګیوال سره په ګپو شپو کې خبرې اترې وکړې او چې خبرې کې هغه بیمار پروت دی خو موږ یې دومره وخاندولو په دې واټ کې بلکې تاسو د خندا دپاره چې کوم دی هغه خپله بیماري یې شاته وغورځوله خو خپل کتونکي د په هر ټایم کې په دشمنۍ کې چې داسې یو دشمني ده ته راجوړه وه چې دوی په برقه کې دوبۍ ته تلو نن به عنایت الله صاحب چې کوم دی هغه به دا ویډیو ګوري د هغه ورسره ډېره ښه یارانه وه ورسره چې کوم دی ناوګۍ خلکه د باجوړ خلکه د مومندو خلکه هلته هوټلې کړي دي هغې خلکو ورسره بېله مینه ده بیا د دیر خلکه په چکدره کې چې کوم دی د هوټلو مونږ چې به کله سوات ته تلو دیر ته به تلو نو هلته زموږ خپل هوټلو لاړو او میراوس ته هم بیا ښه ترخه چای پاکه ګرد کتونکو زموږ ورسره یو داسې رشته ده چې الحمدلله میراوس په هر ډګر زما سره خو ډېره مینه کړې ده بلکې زما له ډېره ستاینه را کړې ده زما د خدمت اوس هم په دې اخري کې څه وایي چې زه روغ شم نو د ستا د مخه به دلبر ریډیو ته ځم دې وخت کې څه وینم نظر هم کمی دی او دا شوګر سر راځي غوږونو چې کم دی نو موږ دا غوږ داسې ولړ کړو نو خبره اترې ورسره وکړو وګوره لوډ سپیکر یې لګولې لوډ سپیکر سره چې کم دی لاس هم داسې کړی دی یا دې څه وایي نو هغې ته هم چې کم دی نو خبره اترې کړي داسې را کوي او کنه اوس خو لږه ګزاره کوي مخکې به خلکو خبرې کولې ما باید دې څه خوري او ما ته پکې ست اوس پیږي چې دې سفري نه دي څه وایي څه ګونګسې کوي ګونګسې نه وي هغه چې لګیا وي نو ګرانو کتونکو چا ته من کار نه کوي خو لکه دې وخت کې چې په کوم حال کې دی او دې وخت کې ورسره مونږ خبرې اترې کوو نو مونږ تاسې ځان بدې ښکاري د صحتیابۍ د دعا پیل کړو د حکومت نه بلګرو کې علب خان صاحب ما سره عنایت الله شیرخو نوم مې واغسته دغه احسان شیرخو خدای دې وبخښي هغه عنایت الله نوم مې واغسته نو بس هغه دا دی چې ما سره څه ناسب کوآپریشن کوي ګرانو کتونکو دې کې زوی چې کوم دی نو خپل نمبر وي دې خپل هغې زوی سره امداد کولی شي چې خپل روزګار روان کړي په خپلو بچو باندې ګوره پوخان یو خبره کوي چې ګټه وکړي نو په بچو تعلیم وکړه دا غټه ګټه ده پلاټونه مه جوړوه بنګلې مه جوړوه بینک کې پیسې مه ږده نو میراوس دغه ګټه کړې ده په خپلو بچو باندې ښه تعلیم کړی دی خو نن د کلاس فور دپاره فریادي دی د حکومت ته یو داسې خستي چې دا د پښتنو یو ډېر لوی نوم دی د ده متبادل کس چې کوم دی نو دې لا په خپلو خبرو کې ووي بل به پیدا شي خو بل میراوس به پیدا نه شي میراوس او دوخان رور نو مونږ واړو مونږ د یو کلي ښه د دوی سره چې کوم ځای کې دوکان د کیسټو نو هغې سره خوا کې هوټل نو زمونږ مشران راتلل چای به یې څښله او د میراوس او دوخان دغه به وي هغه ګلکار نو اکثر به پرې دوکه کېدل چې دی کې میراوس کمې وري ډېر خلک به دوکه کېدل او زما د هغه شکل یو شان دی که نه زمونږ کلي کې دا رواج چې کوم سړي به واده وکړو په 3 ورځې پس مسخر کړه لوګډی لته هغه هم چې واده وکړ د اسخر هغه په ځای اسخر زه بوتلم روټۍ را باندې وخوړه بیا دا چې د پردې خبرې وکړې چې راتلم ما ته وایي ته پوه شوې بیا به زه بیا پوه کړم بېخبر شو صحیح ده ګرانو کتونکو الحمدلله دا اعزاز راته حاصل دی چې اسماعیل شاهد چې څومره غټ نوم دی د هغه هم د دې حکومت نه ګیلهمند و د تیر حکومت نه مو خو دا 10 کاله شو نو لکه د دوی اوس ټیکه اخیستې ده د دوی را اخیستل مشکله ده نو ګوره نن د صحت کارت باندې هغه خبرې کوي
چې دا یو ښه کارنامه ده. خالد خان باندې خبرې کوي چې د بجلی تار یو کیسې راکړه په داسې حالاتو کې پروت دی د چا هم ښه نه یری ښه نو خو چای دې بچو له ښې ښې نوکرۍ ورکړئ. او زه خو د دې حکومت نه دی پرون هم په دیر کې موږ یو پروګرام کوو د دې حکومت مثال د 68 موټر دی نو د بچو سره هغه شتمن خلک چې میراوس خوښوي هغه ورسیزه نه یې خپلېږه د دغه زوی په نمبر یې رابطه وکړي او چې دی یو خپل روزګار روان کړي دا بچی په روزګار شي نو دا به ډېره ښه خبره وي. نو دعا پیر کوو چې میراوس لپاره خصوصي دعا وکړي چې الله پاک خپلې لارې دارو کړي. او دی وایي زه په دې واټ کې پروت یم خو دا غواړي زه هغې خلکو ته یو مشوره ورکوم ښه ما میراوس ته مو دا مشوره ورکړله چې په دې واټ کې که نه نو دا ډاکټر دي دا نور مریضان ګوري نو هر مریض ګوري خو چې پرایوټ کمرې ته دا خلک زور کوي نو پرایوټ کمره کې څوک خوشحالي پته ده څوک چې ورسره راغلي مریض پکې نه خوشحاله څوک چې ورسره راغلي ډېر خوشحالي چې هغوی ته یو ځان له کمره میلوله خو هغه مریض سره چې یو کس نه به منډه وایي هله نرس راوله باجي راوله هله ډاکټر راوله نو په دې کې دی چې هر وخت پې نظر وي دا د ملګرو پې نظر وي دا د وګوره بله چاکو کس راغلی دی او د ده نه اغلا کوله نو په هسپتال کې موږ د غلو نه پاتې نه شو چې هسپتال ته غل راغلی دی او د هر سپورټول دغه ټیم کې څوک نو زوی دی نو 11 بجې وې شپه نو زوی د سره څوک نو دا کنه علاقه نو دته یو مریض سره بیلګو کنه وکړه هغه په आवाज وکړ او زه دا سلګ ودو کو نو چاکو یې راوسته دا بالښت او قتل دلته اکثر با سره موبایل پروتي ا درازونه ولټول دا واجب ته لاس کړی وسلو نو بلداس بیا دی وو دا خو جواله نه اکثر داسې خلک بیا په چاکو سړی وي دا نه سمو نه دا یو کور کرے یو غل ورغه چې سیو نو مونتل نا کور والو خاندل اغل وته یو خاندو خاندا ډیر کور دی هغه وته خان د بډا مارسي د پکې دروازه سنو مو بوته وته شپې راغی په فوینډ وګړه ګانو کدن کو واګانو کې یا ساته الله دې ته جلدی لري زموږ د 400 والو لپاره په پهار دی او بیا د تنګیوالو لپاره پرون چې دا کومه پروپاګاندا شو دا کوم فیک نیوز خور شو خلک دغه خدای دې دغه سړی تباہ برباد کړي میراوس سره د خلکو په لکو خلکو مینه ده هغه مو جوړول ظالمانو هغه مو جوړول داسې مه کوئ دعاګانې ورته کوئ دعاګانې اپیل کوو یو وارې بیا حکومت ته وایم چې داسې یو ستر شخصیت چې دې وخت کې دلته کې پروت دی په سرکاري هسپتال کې پروت دی په کار چې په پرایوټ هسپتال کې د علاج شوي وو خو دا د علاج د مطمئن دی دغه ګیله میله نشته دی خو په صحت کارت علاج روان دی د بچو چې کوم دنو اعلی تعلیمونه دي د هغې نوکرۍ په دې مرګي حال کې چې کوم دنو تاسو نه سوال کوي چې دې بچو له مې نوکرۍ راکړي او شتمنو خلکو تاسو ته دا اپیل کوم چې خپلېږئ د غزوي سره رابطه وکړي ضرور چې کوم دي زموږ دا ویډیو ګورئ دوه رکعاته نفل خصوصي د میراوس دپاره وکړئ بیمار دی خو دومره وخاندولي چې موږ د هغه بیماري نه هېره کړله الله پاک دې صحت ورکړي او بیا وایم چې د میراوس ما سره کومه ذاتي مینه ده ته یو لنډه شان لطیفه کوم دا په بوګو به دا لطیفه وره بیا دا لطیفه وره خو خبرې زیاتېږي که نه نو هغه بیا یې خو زما د مینې ورته ووایي خلک د الف خان نه خوښي الف خان پسې خبرې کوي نو دا هم ورته په دې اخره کې وي چې الف خان څوک دی ګرانو قدرمنو الف خان شیرپو یو داسې شخصیت ته چې د هر چا اواز اوچتوي حکومت ته سپورټ کوي او د کلي نورې مسلې که راشي سیلابونه راشي زلزلې راشي نو دې پکې اوله زیر وي او د خلکو نه تپوسونه کوي دا زه په دوبۍ کې ناست وم د هوټل مخې ته په چمن کې یو ربې را سره کېناسته غټه خلکۍ اچولې وه دا هلیکاپٹر دا سی ٹک ٹک روانو نا عربی بات ہوئی هذا هلیکاپٹر پاکستان موجود ودا پاکستان کې شته به کور د نوار شمون په ټیکسي کوټ به تورجا د موټر سایکل او سودا کوی نه پاوا کړي او تاسو سره په الله کبي سو پرتوب جوړ دو صحیح ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو بیا دا تعبیر کوم چې په دعاګانو کې یاد ساتئ حکومت پښتونخوا نه کوم چې بچو له خپل نوکرۍ ورته سو پراته ورک جوړو
خدای دې ورسره وکړي منډه کې دومره سورې ورې کړې که چېرته دا په سکرین ښکارېدی نو ته به یې که دا چا په چرۍ زیشتي او کېږي به نو او انسان دی نو او زه یو ځل بیا جاوید افریدي صاحب د هغه قصه دا وړاندې کوم چې زه اوس په هسپتال کې داخل یم او د خدای سره مې شته او نوره مې هېڅ سره نشته که څه د مخه کېږي نو ډېره ډېره مهرباني بولي الله په امان خاندان